ژوند د قرآن سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. سورة الاحقاف. احقاف ډیره کې د شګو ته وایي او د هود علیه السلام قومیان عادیان چې په دغه ډیره کې د شګو باندې اوسېدله، نو تمام صورت مسما شو په احقاف باندې. ترتیب عثماني چې د 46 نمبر صورت ته، ترتیب نزولی 46 نمبر صورت ته، نازل د رست د سورۃ الجاثین. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. والله اعلم بمراده. د په معنا او مراد باندې الہ العالمین خپويږي. تنزيل الكتاب. نزول د دې کتاب چې د من الله د جانب د الله نه ده. دا الله غزاد دی العزیز چې زورور ذات دی، الحکیم خاوند حکمت دی. رب کریم فرمایي ما خلقنا السماوات، ندی پیدا کړی مونږه د اسمانونو او الارض د ازمکه، وما بینهما چې په منځ د دې کې دي، الا مگر پیدا کړی مونږه بالحق په حق سره چې په دې کې دلایل د توحید دي، لا بالباطل نه په باطل سره. واجل مسمى د پاره د نیټه معلومه دا ټیم نه بعد به ختميږي یعنی یوم القیامه. وهو الاجل الذي تنتهي اليه السماوات والارض. دا غنیټه د چې انتها ته رسیږي اسمانونو او زمکه، او اشاره الى فنائها، پدې کې اشاره د فنا کېدو د اسمانونو ته. والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي عما د قران کریم نه، انذروا من خوف چې ويرول شي به په قران کریم باندې، ويرول شي سنه چې لکه قیامت شته، حساب کتاب شته، تل د میزان شته. رب کریم فرمایي دا کافران معرضون اعراض کوي د دې خبرینه مخاړی. قل ورته وایا ارایتم یوینی تاسو کوینې نو اخبرونی خبر راکې ماته. ما غبطان تدعون منا تعبدون چې عبادت کوي تاسو من دون الله بغیر د الله نه. اے مشرکانو ویني خبر راکې ارونی منا یعنی او خایماتا ماذا خلق وسشد هغه چې دی پیدا کړی دی بوتانو من الارض د زمکینا په دې تمام روی زمین کې دی مشرکانو ته وایي هل خلقوا شيئا من الارض، ایا دی بوتانو یو شی پیدا کړی دی د زمکینا، ام لهم یا کنه دی لرا شرک منا نصیب برخدا فی السماوات منا فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو. کنه تاسو د بوتان در رب کریم سره شریک دی په پیدایش د اسمانونو کې؟ نه نشته. ایتونی راتلو کې تاسو به کتاب په یو کتاب سره من قبل هذا من قبل القرآن، مخکې د قرآن کریم نه، تورات، زبور، انجیل، په دې کې یو قول یو دلیل پیش کړي چې لیکل شوی چې تاسو الله سره شریک جوړ کړئ. نشته دلایل یا پیش کړي تاسو او اثارت یو اثر یو روایت من علم د علمنا، اول خو د قرآن نه یا نور کتابونو یو دلیل لوړی. که نور کتابونو کې یو دلیل نوي، یو عمده عالم یو قول پیش کړي راته او اثارت یو اثر یو روایت من علم د علمنا، دی آیت نه پته لګي چې قول د عالم چې مجتهد دی داغه هم دلیل کې پیش کولای شي د مجتهد قوله. او مجاهد او عکرمه سے مقاتل سے وی اثارت معنا روایت عن الانبیاء، یو روایت پیش کړي د انبیاءونه په دې خبره باندې چې هغه ویلي چې تاسو الله سره شریک جوړ کړئ. نو نشته ور سره کتاب دلیل دی او نو ور سره یو روایت دلیل شته. ان کنتم کچره تاسو صادقین نشتینه. رب کریم فرمایي ومن اضل سوق دې زیات گمراه. استفهام انکاری دې دنه لوی بل گمراه نشته، دنه لوی بل جاهل نشته. ممن دا چانا يدعونا چې بلی عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه، بلی من غبطان لرا لا يستجيب چې جواب نه ورکي له دلرا، بلنه د دې جواب نه ورکي، د بلنه جواب نه ورکي الى يوم القيامت تا روز قیامت پورې. وهم دي چې ان دعائهم د بوتان ان دعائهم منا د بلنه د دینه د چغو د دینه غافلون نه خبر دي، بوت چرته چغي اوري. دومره احمق خلق دي دا کافران.
واذا حشر الناس کله چې جمع کړي شي دا خلک یوم القیامه پورز د قیامت کانو وبا لهم دی لره دا بوتان اعداء دشمنان دی عابدین لره دا بوتان دشمنان شي دا معبودین دي وکانو وبا دا بوتان به عبادتهم په عبادت د عابدین باندې کافرین کفر کون کی ورتبوي ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو خاص مونږ لپاره عبادت کوون کی زجر په دې آیت کې څوک چې قران نه مني و اذا تتلى کله چې ولستل شي علیهم په دې باندې آیاتونه زمون بینات واضحه قال الذين ويغ کسان کفروا چې کفر کړي للحق په بار د حق لما جاءهم کله چې راشي دی لره د حق یعنی قران کریم وایي هذا د قران کریم چې سحر جادو د مبین ښکارا ام یقولون ام منقطع بل یقولون بلکې دی وایي افتراه ځان نه جوړ کړی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هو دی قران کریم لرا رب کریم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته قلت ورته وایا ان افتریته کچره ما ځان نه جوړ کړی هو دی قران کریم لرا بیا خو مالم الله تبارک وتعالى عذاب رکیا بالفرض والتقدیر یعنی ځان نه نه دی جوړ کړی کچره ما دا ځان نه جوړ کړی دا قران بیا خو زم د عذاب لایق یم الله به ما ته عذاب راکړي فلا تملكون پس تاسو ملکیت نه لري به اختیار نه لري لی په ما باندې من الله من عذاب الله د عذاب د الله نه چې ګینی تاسو به ما خلاص کې د عذاب د الله نه خود سیمه نه دی کړی تا ځان نه نه دی جوړ کړی من الله من عذاب الله د عذاب د الله نه شنس شلرا هو د الله تبارک وتعالى چې عالم علم لري بما پاغه سباندي تفيضون منا تخوضون چې جوړ بحثونه جوړوي تاسو فيه په قران کریم کې نه چې نسبت د درو کوي کفا کافی دی به په دې باندې الہ العالمین شهیدن گوا بیني په منځما او بینکم په منځ تاسو کې په دې خبره باندې بیان رسول الله چې یقینا ز رسول الله يم په دې باندې الله گوا کافی دی ماته وهو د الله تبارک وتعالى الغفور بخون کې ذات دی لمن تاب منکم هغه څوک چې توبه وباسي تاسو نه الرحیم رحم کون کې ذات فی تاخير العذاب عنکم په تاخير د عذاب تاسو نه قل ورته وای پیغمبر علی السلام ما كنت نمز بدعا منا اول ذالګل شوی ما كنت نمز بدعا اول ذالګل شوی ابن عباس والبدع منا الاول يعني لست باول مرسلين ز اول ذالګل شوی رسول نه یما مانا مخکې نور انبیاء هم راغلي دي فكيف تنكرون نبوتي تاسو څنګه انکار کوئ زما د نبوت نو قل ورته وای ما كنت نمز بدعا منا اول را لګلې شوی بل قد من الرسل د رسولنا بل قد كان قبل رسل معنا مخکې هم رسول تیر شوی دي وما ادري زن پویګم ما يفعل بي چې سبق ولې شي په ما باندې ولا بكم او سبق ولې شي په تاسو باندې په ورځ د قیامت ما سره علم تام کلی نشتا کلی علم الہ العالمین سره دی زن پویګم چې ما سره بس کولې شي تاسو سره ان اتبعو ز تابعداري نکوم الا مگر تابعداري کوم ما دا غس یوحا چې وحی کول شي لی مالرا وما انا نمز الا مگر نذير يرون کې مبين خکارا قل ورتوای پیغمبر علی السلام ارایتم ایتاسو لدلی کلیدلی مو اخبرونی خبر راکې مالرا ماذا تقولون سوای تاسو اوس په دې آیات کریمه کې الہ العالمین وی کچره دا قران کریم د الله د جانب وی حق وی او تاسو نو نه منئ نو خبر راکئ چې تاسو ظالمان یې کنه بلکې ظالمان یې نو خبر راکئ ماته ان کان کچری وی دا قران کریم من عند الله د جانب د الله نه وکفرتم کفر کوي تاسو به پر قران کریم باندې ایها المشرکون ای مشرکانو وشهد او گواہی کړی وی پدې باندې پدې قران کریم باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شاهد یو گواہی کون کې من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا عبد الله ابن عباس صاحب حسن صاحب اکرمه صاحب مجاهد صاحب قتاده صاحب ضحاک صاحب وشهد شاهد مراد عبد الله ابن سلام دے شهد على اليهود گواہی کړي په يهودو باندې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر شوی دی په تورات کې صفات موجود دي وانه نبي من عند الله
یقینا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نبی د جانب د الله نه دا گواهی کړي د پدې يهودو باندې وشهدا گواهی کړي وی شاهد یو گواهی کون کې من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا على مثله من على حقیقه القرآن په حقیقت د قران کریم باندې فآمن پس ایمان راوړي نو ایمان راوړي عبد الله ابن سلام سے نو ای منکرون ای مشرکین واستكبرتم او تاسو کبر کړي وي درولل د ایمان نه نو خبر را کوي تقدیرات لیکي الستم ظالمین تاسو ظالمان نه بیا بلکې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يهدي هدايتنا القوم الظالمين قوم ظالم ته الله هدایت نه کوي وقال الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړل للذين پباردا کسانو امنو چې ایمان راوړ دي ولو كان خيرا کچره خیر سحق ما يقول محمد اگر چې محمد صلی الله علیه وسلم کچره دا حق وي ما سبقونا نو مخکواله بنو کړه دي ته غریبو دی الیه دی دین ته دی غریبو خلقو به مخکواله نه وکړي و دا خیران به دین تراغلې وي خدا حق نه دی وای دی وین و اذ لم يهتدوا په وخت کې چې هدایت بیان مونږ دی به په د قران کریم باندې فیقولون پسوی دی هاذا دا قران کریم چې دی افکن دروغ دی قدیم پخانه ومن قبله مخکې د قران کریم نه کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام اماما منا امام او اقتدا ور پسې کولای شو یقتدا به په حال کون د دې کې چې اقتدا کولای شو خلق مقتدیان و رحمت من العذاب وهذا كتابنا دا کتاب چې د قران کریم وهذا كتاب دا کتاب چې د قران کریم مصدق تصدیق کون کې دی د مخکینی کتابونو تصدیق کې په قاعده کې هر کتاب هم دغه دعوت چلوي توحید طرف ته چې الله یو دی او دا کتاب چې د قران کریم مصدقون تصدیق کوي د تورات زبور انجیل لسانا عربيا من بلسان عربي په زبان عربي سره تصدیق کوي بل دې د پر لينذر الذين چې ويرغه کسانو لرا ظلمو چې ظلم کړي او بشرا او زیره د قران کریم للمحسنين د پر د نیکانو بالجنه په جنت سره زیره ان الذين يقينا كسان قالوا چې وای دي ربنا الله رب زمون الله دې ثم استقاموا باكلك ولولاړو په دغه خبره باندې کلک اوسېږي په دغه عقیده باندې یا په ادا د فرایضو کې په اجتناب د ګناهونو کې کلک وي رب کریم فرمایي فلا خوف پس هیڅ یې رب نوي علیهم په دې باندې ولا هم نبوي دي يحزنون چې غمو کې اولئک دا کسان چې په دین باندې کلک دي کلک ولاړ دي اصحاب الجنت ملګری د جنت دي خالدین همیشه وي دي فيها پر جنت کې جزاء بدل د دلرا د جنت بما په سبب د اعمالو کانو چودي يعملون عملونه کول په دنیا کې نیک اعمال کول وصينا الانسان مفسرین ویدلته مراد د انسان عبدالرحمن بن ابي بکر دی او والدین تینه مراد دي د ابوبکر صدیق صاحب پلار د ابوبکر صدیق صاحب خو اکثر مفسرین و چې دا عام دی هر مور پلار چې بچي نافرمانه یغي بارک دي نو رب کریم فرمای ووصینا معنا امرنا امر کړه مونږ انسان ته به والديه په حق د والدینو ددکه چې احسانا د خېګړې امر کړه مونږ چې مور پلار سره خېګړه کوه خ چلند کوه مونږ ته د امر کړه پس ته مرګ نه هم خېګړه کوه خیرات صدقات ور پسې کوه دعاګانې ورته کوه سره په جندانه کې نه اوس وجه بیانې چې مور پلار سره خېګړه څنګه نه کې انسان حملته بار کړه دلرا یعنی وړو دلرا امه مور بیبي د په خېټه خپل کې کرهن په مشقت سره تکلیف سره ته ګرځولې و وضعته زیګولې دلرا مور بیبي کرهن په مشقت سره وحمله حمل د په خېټه د مور ددکی یعنی مدت حمل مدد حمل وفصاله جدای د پیونه 30 شهرا دا دیش میاشتې دي نو جدای او حمل سو شو دیش میاشتې جمهور علماوی دلته مراد د حملنا اقل د مدد حمل د تفسیر نصفی وی فيه دلیل على ان اقل مدة الحمل 6 اشهر په دې کې دلیل دا دی چې اقل د کم د مدې د حمل چې دی
دا شپږ میاشتې دی، بعضې وخت کې شپږ میاشتې کې ماشوم پیدا شي، او اکثر د موده د پی ورکول شي دا د 2 کالو، نو دا 40 میاشتې شو، 40 شپږ نو څو شو 10 شو. نو وحمله موده د حمل ده، وفصاله او جدایه د تینا د پینا 30 شهرا دا څو شو 10 میاشتې شو، حتی تر دې چې دا بلغ کله ورسېدو دا اشده ځوانۍ خپلې ته ورسېږي، ورسېږي 40 سنة 40 کالو ته. قال نو ویل دی ربي رب زما اوزعني منا الهمني الهام کمال رین زلکی ما ته واچوا دغه خبره نشکر دا چې ز شکریا ادا کوم نعمتک د نعمت ستا التي غنمت چې تا انعام کړی علی په ما باندې والا والدی او په مور پلار زما باندې، وان اعمل دا چې عمل وکړم صالحا نیک بدون الریا ترضاه داسې عمل چې ته راضي کیږي پاغه باندې یعنی قبله، واصلح لي صالح کما لرا فی ذریتی یعنی اصلح لي اجعل ذریتی وګرځه مال را اولاد زما صالحین نیکانا، انی یقینا زچیم تبتو توبو باسم الیکا تاتا، و انی یقینا زچیم من المسلمین د مسلمانانو نیما یعنی د خالص عبادت کوونکو نیما بدون الریا. اولئک دغه پلاران دغه کسان الذین کسان دی الله وی نتقبلوا چې قبلو مونږه عنهم د دینه احسن ما عملو یعنی اعمال صالحه د دي انیک اعمال د دي چې دي کړی دي، ونتجاوز منا تجاوز کو یعنی عفو کو نغفرها بخوم عن سیئاتهم گناهونه د دي فی الجنه وی بدی په جنت کې فی اصحاب الجنه یعنی مع اصحاب الجنه وی بدی سره د ملګرو د جنت په اهل د جنت کې. وعد الصدق یعنی وعده کړی الله تبارک وتعالى په وعده کولو سره صدق چې وعده د صدق ده، الذي وعده كانوا چې ودي يوعدون وعده کول شو دي سره په دنیا کې اسو کوم یو وعده په دنیا کې وعده الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی الله تبارک وتعالى مؤمنانو زنانو سره مؤمنانو نرینو سره جنات د جنت تجري من تحتها الانهار دغه وعده یادي. هو الذي انسان اوس په دې آیات کې ناکاره بچي بیانې الله کله چې پلار دعوت ورکي او د ایمان نه راوړي هغه بچي بیانې. والذي انسان قال چې ویل لوالديه د پاره د مور پلار خپل او فن منا بدی دی تاسو لرا لکما تاسو لرا یا تنگ شم تاسو نه مور پلار تاسو دعوت نه تنگ شوما اتعیدانی یا تاسو وعده کوي مال را یا يروي مال را د دې خبرنا ان اخرج دا چې زبو استل کېګم من قبر حيا د قبر زمانہ ژوند د دې وعده کوي. وقد قطح کې سره دا بچي ورته خلت القرون تیر شوی دي امتنا من قبل زمانہ مخکي ولم تخرج من القبور اخونا وتل د قبرنا تاسو څنګه وعده کوي. وهما دا دوانه مور پلار د دې استغیثان الله دعاګانی غواړي د الله نه فریادونه کوي الله ته په حق د کې او وی ورته اے بچیا ویلک هلاک شي امن ایمان راوړه ان وعد الله یقینا وعد الله تبارک وتعالى چې دا حق ده او بچي ورته به څنګه جواب ورکړي. فیقول پس وی بچي ورته ما هذا ند داستا سچ سوایا دعوت راکوي اے مور پلار زما الا مگر اساطیر الاولین دا قصې د پخوانو خلقو دی پخام دا خلقو دا قصې کوي. رب کریم فرمایي اولئک دغه بچیان چې مور پلار ورته دعوت ورکوي دي انکار کوي اولئک الذین دا کسان دي حق علیهم القول چې واجب شوی علیهم القول یعنی قول د عذاب فیصله د عذاب وی بدغه بچی فی من معهم من سرد امت قد خلت چې تیر شوی دي من قبلهم وړاندې د دینه من الجن د جناتو د کافرانو والانس د انسانانو د کافرانو انهم یقینا كانوا ودي خاسرین تاوانیان ولكل واحد من الفريقين
هر یو د دې دوه ډلو نه چې مؤمن دی او کافر دی درجات دي د پاره درجې دي مؤمنانو د پاره په جنت کې درجې دي او د کافرانو د پاره جهنم کې طبقات دي مما دا سن عملو چې دي عملونه کړی دي وليوفيهم بل دې د پاره الله درجه ورکړي چې پوره وکړي دي لرا اعمالهم من جزاء اعمالهم جزاء د عملونو دي وهم دي چې لا یظلمون ظلم بنشي کوله په دې باندې